ویورز السلام علیکم. مونږ نن راغلی و اسوټا شریف ته. دا د شوی اډې نه تقریبا چې 7 کیلومتر فاصله کې دی او د مردان نه 40 کیلومتر فاصله کې پروت دی. ایسٹ دا شو د دې ویسٹ ساوث دا شو د دې ویسٹ د دې بیک ټول ویسٹ دی او دا شو نورث. ښه اوس دې کې مزې خبره دا ده چې دې ته مخامخ ما چې کوم سټډي کړی دې ته مخامخ رانیګټ دی. دا رانیګټ کې چې کوم یو اژدها ده او یا چې کوم سټون نه دی خو مخ دی هغه مخ دی خو دی دې ته بالکل سټریټ دی 3.5 کیلومتر کې چې اوس هغه د نخ کاری او دا دلته جوړ دی. دا هغه ته مخامخ دی دا په ګراوند دی او په هغه کې دی کنه او دا یو هغه د محمد چې دا څه چل دی خو انون دي چې دا چا لګولې دي ولی لګولې دي او څنګه لګولې دي. نو دغه شانتي کوم راتاو شو او دې کې چې اوس کم دا یو مین ګټه دا چې کما کټ شوی دا نو دا هغه باره کې دا کې دي شي چې دا ګټه یا پریوتی یا چا کټ کړي خو د دې اصلات داسې ښکاري چې دا ګټه چې دا د دې یو منبر کې دي شي ځکه چې دا بالکل یو داسې ټرینګولر ځای کې دا چې د هغې کې یو کس ناست دي او دې ته څه خطاب کوي. اوس موږ دا وشمارل دا تقریبا 24 دي چې په دې کې 19 لګېدلي دي او 15 پراته دي لاندې. کېدای شي چې دا غورځېدلي یا کېدای شي چې دا هغه وخت چا نه لګولې او همدلته پراته پاتې خو دا اوس څنګه چې لګولې دي او دا څومره ډیپت کې دي دا یو کوېسچن دی او موږ کوشش کوو چې دې باندې ریسرچ وکړو چې دا موږ ته پته ولګي چې دا څومره ډیپت کې دي. او بهرحال د دې لګولم یو محمده چې دا چا لګولې دي او څنګه لګولې دي او ولې لګولې دي. نو ستاسو په خدمت کې دا پیش دي دا وګورئ. دا یو ډېر لوی ارکیالوجیکل سایټس دی دې ته وایي اسوټا شریف. اسوټا شریف شوی اډې نه 6 کیلومتره خلاص باندې پروت دی او د مردان نه تقریبا دا 40 کیلومتر لري دی. د دې مخامخ رانیګټ دی 4-5 کیلومتر کې خو چونکې اوس وریځ د نوښکاري نه او دې نه شاته ویسټ دی چې مردان پکې دی علاقه ده او داسې نورې علاقې دي او دا دلته آباد دي او موږ تاسو سره مخکې ځو چې ګورو چې داسې دي. خاطی کې اوس دا دوه ګټې دي چې دا اوس موږ نشو ویلی چې دا دې سره یو وړه ولې ښخه ده وړه یو دې سره ښخه ده او یو دغه شانتې دا یو لوی ښخه ده. نو دغه شانتې یو دې سره ښخه ده او یو که زما دا کیمرمین دا هغه لږ داسې تو کړي تاسو له موږ ښیو چې یو دلته بله دې سره دلته یو بله ګټه ده دا هم لاندې ښخه ده او ورسره دا یو بله ده دا نیغې وي خو د وخت سره دا لږ داسې بینډ شوي دي خو دا هم یو محمده چې دا دی یو سره دا غټه یو ولې ده یا د غټې سره یو وړه ولې ده. نو دا موږ معما به حل کوو چې داسې که بیا زما کیمرمین داسې دا کیمره راتاو کړي او دې خوا تاسو له موږ وښیو نو دا یو دلته جدا ده او دې کې فاصله ډېره ده یو بل کې. دا اوس موږ ناپوه چې دا څونه فاصله ده دغه شانتې یو هغه ځای کې بله ده چې د هغې فاصله هم ډېره ده د نورو نه. نو دا هم یو معما ده او دا حل کوو مونږ چې دا ولې دي داسې. داسې مونږ د دې لږ سروې وکړه نو داسې معلومیږي چې کمې دا 15 ګټې شاته پرتې دي نو دا پریوتي دلته او د دې د منځ د هر سټون د بل سټون منځ کې فاصله 3 to 4 فیټ ده او دا ډېر په طریقه لګېدل شوي دي ناپ سره 3 to 4 فیټ کې او دا کم ګیپ چې کیمرمین زما کوخی نو دلته چې کم دغه ګیپ دی نو داسې ښکاري چې دلته نم دا سټونز دوه میسینګ دي د هغې هغه سپورټس لیول شته چې کوم دی دا میسینګ دي
دا دلته لګېدلې وي خو دا پریوتې دي او بیا ارکیالوجیکل سایټس والا خلکو یا د دې ځای د کلي والا خلکو دا شاته تللي دي یا پرېښودي دغه شانتې که زما کیمرمین دی خو راته وکړي کیمره او د دې میز کې دا ځای وښیي نو دغه ځای کې سپوټ شته چې کمې سپوټ کې د دې د لګېدو چانس وو یا لګېدلي دي یا پرېوتي دي هغه سپوټ خپل هغه ښیي هغه ځای کې خاوره لږه ناسته ده او دا محسوس کېږي چې دا ګټې چې کمې وي دا دلته نه پرېوتي دي او چې کمې ماتې شوي دي د هغې هم پته لګي چې دا 2-3 دی کې ماتې شوي دي دا دلته پرتې دي او دا لګېدلي دي 3 to 4 فیټ په انداز کې په خاص یو پیمانې سره نو موږ مخکې ځو تاسو د نور څه را دریافت کوو چې دا څه دي دا هغه پریډکټیبل سایټس کې دي چې کوم ځای نه دا پرېوتي دا ګټې او بیا یا د لګولو نه مخکې دلته هغه پاتې شوي او هغه دی دغه شانتې که تاسو وګورئ نو دغه ځای کې دا یو څو ګټې پرتې دي چې دا پرېوتې ښکاري دا چې دا سرکل کې لګېدلي دي او دا تقریبا 24 دي او د دې سرکل دا اوس واضح نه دی چې دا ولې داسې دي دا سرکل کې ته په دنیا مختلف ځایونو کې همدغه شیپ کې دي خو د هغې د چا رقبه زیاته ده او د چا کمه ده نو دا هم هغه شانتې سرکل کې دي چې کوم په نورې دنیا کې دي خو د هغې ویټ سیوا دی او د دې ویټ لږ کم دی که موږ وګورو نو دې چوړایي چې ده نو تقریبا 1.5 نه 2 فوټه پورې ده او د دې چې کوم ویټ دی نو هغه د 1 فوټ نه 1.5 فوټه پورې دی دنیا کې دغه شانتې ډېر ځایونو کې چې کوم دي د هغې چوړایي او لمبایي او هغه ډېره زیاته ده خو دلته چې کوم دا سوټه شریف کې چې د مردان تقریبا 40 کیلومتر لري دي د دې هغه چې دی نو سرکل لږ وړوکی دی او دا موږ ناب کو دا تقریبا 50 فیټ هر سایډ راځي نو دا اوس انون دا چې دا دلته چا لګولي دي او څنګه یې لګولي دي او ولې لګولي دي نو راځئ موږ سره اوسئ او مخکې موږ نور سرچ به کوو چې دا څه شی دی خدي تاسو خپل تعارف وکړئ امان خان محمد نوم دی مشران به مخکې وي چې به داسې کار دی چې دا دغه بدی واده ته واده مشران نو خپل خبره ده واده نو د غلو وسره دغه وکړو چې دغه کو وسره لکه چې نیولې راغله خو نه او نو هغه وده چې به موږ خدای موږ ګټه جوړې کړي نو مشران نصیب دا ورېدلی نو دا ګټه شو دې کتانی چې دې مشرانو سره ته نه تاسو چې بکله واړه دلته براتلې نو دا ګټي پوره وي که غورځېدلې دي څه پکې یو چا به دا ولدستي او چې ویش مارې نو دې ګټو کې کمال دار چې دا شمارې نو ولدتي چې را دې نو شپاړو او چې یینو اتلدتي وختي یو ماشوم غوي چې موږ بابا دا خبره کوله چې دا دلته بنیانو او دغینه دا ګټي جوړ شي وي ښه نو دا چې موږ اوس شمارلې دا خو ولاړې 19 دي او ټولې دا 24-25 دي چې پرتې دي دا تقریبا دا چې اوس مارې نو دې غاړې تقریبا دا 21 چې راشي دا بیا 22 شي یو حساب دا ګولای ده کنه دې د وجه نه په حساب کې لګم څه غلطي دي څوک یې په ګاټو کې کمال ده ولکه ما ته خپل نور داسې علم نشته اسی تاسو داسې ما ویل شي چې دا ګټې دلته خوا کې د کم غر کې دي شي داسې ګټې دلته کم غر کې دي زه خو هم چې دا ګټې راغلي نو دا به د کمار ډېرو د غرونو نه راغلي دغه دا کان دلته کې ډېر دی شته دا کان دلته ډېر دی نو کې دي چې دا هغه ځای نه دلته راولي او دلته لګولي یا د دې غر دی او یا د رانی ګټ ته دا کان دلته موجود دی لګا رانی ګټ کان دا سې کان دی رانی ګټ دا کان دی رانی ګټ دا کان موجود دی رانی ګټ هم تمام کوته او دا رانی ګټ او دا چې دا ټوټه شي دا غړغړ جیدادونه راځي دی دا جیدادونه جیدادونه
نو دا څلوېښتو کالو نه خو دا به خپله دلته وینم څلوېښتو کالو نه خو دا دغه شانتې ولاړ دي او چې کومې پرېوتې دي نو دا چا غورځولي دي که دا د موسم سره غورځېدلي دي یاره دا پرېوتې ګټې خو تقریبا پرتې دي لکه چې دی وینم دا پرتې دي دا پرتې دي دا پرتې دي موجوده ده کېدای شي دې نه مشران دې لرګي خو دا ولاړې دی چې وینم څومره وخت نه دا پرتې دي څلوېښتو کالو نه څلوېښتو کالو نه پرتې دي تاسو چې دلته چکر ته رالی نو تاسو دلته چکر ته څه رالی دا خو صرف کاڼي دي نو تاسو دلته ولې دې ځای ته رالو چې مونږ ته چا ویلي وه چېرې دې ځای کې دا ګټې چې یو سایډ نه شمارې نو لسي او چې بیا واپسې کښې نو په یولسي نو ګورو چې څه حساب ښه نو بس اوس موږ تاسو له ټایم درکوو ته دا وشماره او بیا واپسې کې مو شماره بیا راشه موږ ته چې دا څونه دي صحیح